خبرې کو مفتي صاحب ښه حالات ښه دي نو ورځې پاتې مفتي صاحب د رمضان د روژې او د اختر د دې دپاره څو ګواهیان چې کوم دي نو ضروري دي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. سوال مو کړی دی چې د اختر او د رمضان مبارک د میاشت لیدلو دپاره څو ګواهانو له اعتبار دی. بحر الرائق شرح کنز الدقائق او جواهر الفقه جلد 1 صفحه 399 کې مسله داسې ذکر کړې ده چې دوه صورت دي. یو صورت دا دی که په اسمان باندې دوندي وي، وریځ وي، مطلع فضا صفا نه وي، نو بیا د رمضان المبارک د میاشتې د ګواهۍ دپاره چې د رمضان میاشت چا لیدلي وي صرف یو عادل سړی هم کافي دی. یو سړی وي خو عادل وي، انصاف پسند وي، عاقل او بالغ وي. او چې اسمان کې دوندي وي، وریځ وي، مطلع صفا نه وي، نو د اختر دپاره دوه ګواهان پکار دي. دوه سړي چې عاقل وي، بالغ وي، دا دوه کافي دي. ها که دوه سړي نه وي نو یو سړی او دوه ښځې هم کافي دي. یعنی د رمضان المبارک د میاشت د لیدو د ګواهۍ دپاره یو سړی کافي دی چې عاقل او بالغ او عادل وي. او د اختر دپاره دوه سړي یا یو سړی دوه ښځې دا کافي دي. او که چېرته کې اسمان صفا وي هر څوک میاشت لیدی شي خو هیچا ونه لیده نو صرف د یو سړي په ګواهۍ باندې به اعتماد نشي کولی، خوا هغه هر څومره قسمونه وخوري. چې وریځ صفا وي نو د اختر دپاره هم او د رمضان المبارک د میاشتې دپاره هم د یو پوره لوی جماعت د مسلمانانو پکار دی چې هغې ګواهي وکړي. کم از کم چې نن سبا دور کې چې دروغ او هر قسم خبرې عامې شوي دي چې کم از کم 50 تو پورې کسان وي، مطلب نو چې هغې ووایي چې موږ میاشت لیدلې ده نو اختر کولی هم شي او دغه رنګې رمضان روژه هم نیولی شي.